الله والله الله والله الله الله والله 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 कदा फाजिर बद माना जनाजा वाला कभी कि मुसलमान दे नु जनाजे के देशी आमद करने के का बद दा मुतलक खबर द जवाज उस बासी का सानो बाने छे नु जनाजा न वही अगर जुदा टके दे जजर दे अकीदा के मुताबिक जिक्र करी को ता तरीक दे फलान और फलान दी तो कहा च दागे जनाजा नवी दा जजरन दे कोकाइन और जनाजे जायज दा दत्ता मसला द जवाज और द आदम जवाज जिक्र की गई नो लिहाजा हर नेक इंसान बद इंसान च मुसलमान दे नु जनाजे के देशी इदामत अला ईमानी लिल इजमा पर इजमा मुत्तफक लिकौल व लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अलैहि सलाम फरमाइली दी ला तदउ सलात अला मन माता तासुमुज मपरे गदे द जनाजे च सो वफात छी मिन अहल क़िबला अहल क़िबला दे तासु अहल क़िबला वे च कम दे मन सल्लल्लाहु सलातन व इस्तक़बल क़िबलतन व अकल ذبीहतन فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري لہذا دا اهل قبلہ نے کم صاحب وی او ضروریات د دین نے انکار نہ کئی نہ د جنازہ کویش فین قیل یو شبیت اشاره دا حاصل دا چې دل تډیر مسائل دا سی بیان شول چې دا نه دي مگر مسائل فقهیه دي دا ندی مگر مسائل فروعیه دی او دا کتاب دا مسائل فروعیه و دا فقهیه نه دی دا کتاب دا عقاید دی دا مسائل فروعیه دا فقه په دې کې ولی ذکر شول مسله خفین دا جواز د منځ دی چې کوم د په هر مسلمان چې وفات شي همدارنګه د هر مسلمان پسې منځ جواز دی دا خو د فقه مسائل دی امثال هذه المسائل انما هي من فروع الفقه فلا وجه لإرادها في اصول الكلام اصول الكلام کے ولی ذکر کی اعتراض د دې اعتراض نه چا جواب کړی دی د فرمیدا جواب هم کمزور دی چا جواب دا کړی دی چې دلته دا مسائل ذکر کیږي نو په دې بنیاد نه دي ذکر شوی چې کونها مسأله فقهیه دا څه په دې وجه د ذکر شوی بلکہ دا مسئلہ چې دلته ذکر شوی دا لعقیدتنا علیها پدې مسائل باندې زمون عقیده دا حقیقتها لعقیدتنا زمون پدې عقیده ساتو چې دا مسئله حق ده او دا عقیده ساتل مسئله د اعتقاد ده نو پدې وجه باندې دلته ذکر کوو نو فرمای و ان اراده کا مراد شي ان اعتقاد حقیقت ذلك چې عقیده د حقیقت په ساتل دي دا کې واجب دي نو په دې وجه ذکر کیږي دا فرمای دا جواب کمزور دی وهذا من الاصول بیا خو جواب کمزور ځکه ده په جميع اصول الفقه كذلك بیا خو تمام مسائل د فقه چراواله عقیده په ساتي تمام مسائل د فقه اول نه راواله کتاب الطهارت فرمای غسل الوجه والیدین والفلان د پدې باندې عقیده ساتل چې او دس دې پدې کې د سلور اندامونه وینځل فرض دي د عقیده فرضی ده بیا چې کوم د لاسونه انځل او خلی توبه چول او پوزي توبه چول د سنت دي نو پدې عقیده ساتل د سنتیت او د ام لازمی ده به خدا ګور مسائل د فقه راواله او په عقیده کې مداخل شي نو په دې بنیاد باندې دا مسائل ذکر کول چې عقیده د وجود په ساتل دا جواب کار نه کوي نو اعتراض په خپل ځای برقرار شو چې دا مسائل فقهیه دي دلته ولې ذکر شوی دي نو قلنا حاصل د جواب دا ده منو مسلمه ده چې دا مسائل فقهیه دي لیکن پیخه دا ده چې دا مسائل شعار ګرځیدل دي د اهل حق او د اهل زیغ په منځ کې مسائل فقهیه دي خو لیکن دا داسې شعار ګرځیدل اهل حق دا غوی عقیده ده چې مصحف خفینو کوي او په خپو مسنه کوي شیعگان د خپو مسی کوي همدارنګه چې کوم دی موږ مونږ کو په هر فاسق او په هر نیک باندې مونږ ورپسې کو خوارج نه کوي داسې مسائل چې کوم دی و غیره دا شعار ګرځیدل د اهل حق او د اهل زیغ په منځ کې
هر کله چې دا یو نخ وګرځیدل نو دا ذکر شول په اصول کې اگر چې مسائل د فروع دي. انه لما فرغ من مقاصد علم الكلام کله چې د فارغ شو د مقاصد د علم کلام نه هغه مقاصد سدي مباحث الذات والصفات والافعال والمعاد والنبوة والامامه دا ذکر شول على قانون اهل الاسلام وطريق اهل السنه والجماعه كم چې طریقه د اهل السنه او د جماعت د محاوله تنبیه د کسب د تنبیه کی على نبوذ من المسائل فلګه حصہ د مسائل باندې التي يتميز بها اهل السنه وكم چې جدا کیږي اهل السنه عن غيرهم مما خالفت فيه المعتزله هغه چې په دې کې مخالفت کړي د معتزله او ابي شيعه یا شیعاګان او الفلاسفه یا فلسفیان او یا ملحدین او غیرهم من اهل البدع كم چې دي حضرات مبتدعو په دې کې اختلاف کړي والاهواء سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقه عمد كذا مسائل د فروع فقه او غيرها من الجزئيات المتعلقه بالعقائد جزئيات متعلقه بالعقائد او کده فروع به په دې وجه ذکر شوی دي چې دا شعار د اهل حق او د اهل زیغ منځ کې ونكف عن ذكر الصحابه الا بخير مسله بل ذکر کی چې د صحابه او تذکرہ وګوره خاموش خله ته بچ کم دي جرنده واچي پړت په کې نه کې او کبل فرض د صحابه په شان کې خله واسي نو صرف خیر خبر دا وی صفات به بیانې دا وی خسته صفاتونه به کوي خو کبل فرض دا وی د خو صفاتو د خسته صفاتونه بل طرف ته خبر زی نو ګره خلیته بری اتلس جرندې واچې کدي خلق لوګړه ندی خو به د صحابي بچي موجودي په دې سود بدل خلوالي هر کړه خبر ان د صحابو بچي سود دي دا نو تاسو نه په خبره باندې پویا کول چې نه پويږي چې کم دي نو بیا پښتانه وای کاږي خلص سوکار سمي به دغه علاج نو دیو چې نه زایغینو ته د مخ کې نه دا خبرې چې ګره خپل بنه وازین نو صرف داغي بخیر ذکر کوي نو ونكف عن ذكر الصحابه من بنديكو د ذکر د صحابهونه الا بخير ولما ورد من الاحاديث الصحيحه في مناقبهم هغه په مناقبو کې چې کوم ډېر احاديث صحیحه راغلي دي د بدر والا په شان کې ځان لراغلي دي الله د خپل شان لایق بدرین تخکارا شو به چې تاسو څه کوي ما بخلی بخاری حدیث دی اوس د دین ډېر لوی منقبت بلکې دي د احد والا خپل فضائل بیعت الرضوان والا قران کریم په خپل ذکر کوي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دا پینځل لسو صحابه چې تاسو سره د ونې لاندې لاس نیوکه ولا په jihad باندې الله وی د دې غوندو نظر عظیم نو چې الله ته راضي دي او بیا ستا په شان کو جابودین را پاسيږي او هغه کې ویننا تنه پويږي نعوذ بالله الله ته وي تنه پويږي اسی راضي شوی په دې کې دا نقصان دی الله ته ورخي نقصان نه ان الله پاک نعوذ بالله په دې نقصان خبر نه نو دا چې کوم دی به یو حضرت په شان دي او وجوب الكف عن طعن دارګه په دې کې چې کوم دی وجوب د بندې دونه دی ور په دې کې به طعن نه لګي لکه دا قول د پیغمبر علیه السلام دی لا تسبوا اصحابي نیوازه کنځل دا نه چې ستامور او ستانی او ستاده سي دی د چا چې کوم دی دا صفت بیانول چې پاغه کې تو عیب کار کې دا کنځل دي د چا دا سي بیان کول چې په دې کې دا عیب دی دا غته کنځل دي نو معنا د صحابه با عیب نه ذکر کې ولو ان احدكم تاريخ خپل ځان ته وګوره کستا یو کس ان انفق مثل احد کله خرج وکړي د مثل د احد د غر ذهبا د سرو نو د احد د غر په مقدار سره د چا سره دي یو سړی دومره سره پیدا کړ د احد د غر په مقدار او دا ټول الله ته ورکی استاد د احد د غر سره ما بلغ مد احدهم دا نرسیږي مد یو کس ته ولا نصیفه او نه د غي نیم د مد مد چې کوم د سلورمه عیسی دا د سواع دی سواع 3.5 کیلو دی نو دا چټاکه کم 1 کیلو چې کم دی دا مد دی چټاکه کم 1 کیلو دا مد دی او نیم چې کم دی گویا دا نیمه کیلو نه کم دی نو استاد احد د غر په مقدار سره او د صحابي په وربشي دا برابر نه دي نو چې استاد احد غر چې کم دی سره دا غ 2 په وربشو ته نه رسیږي نو ته به څنګه هغه ته رسیږي او دا شعر پاسيږي او دا هغه پسې خبرې کوي نه فرمایي دا چې بلا نصیبه
دارنګه قول د نبی کریم علیه السلام دی اکرموا اصحابي زما د صحابه عزت کوي فإنهم خياركم دا ورستاسو بهتر خلق دي الحديث خياركم ولدي حدیث پاک کې راغلی نبی کریم علیه السلام فرمای الله په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې بنو اسماعیل ورکړو په بنو اسماعیل کې بنو هاشم قریش ورکړو په قریشو کې چې کنده بنو هاشم په بنو هاشم کې زغ ورکړو ماته نبوت راکړو بیا الله چې کوم د انسانانو کې وکتل او زما صحابه په دې انسانانو کې چاړ کړه دای زما ملګری وګرځول الله دا چاړ د پیغمبر ملګری وګرځول نو چې الله کوم انسان د پیغمبر د ملګرتیا د لپاره منتخب کړي خو په دې کې بس کمالي او بل درا پاسيږي وینا نه دا حقیقت کې په الله اعتراض دي چې ګینه الله نعوذ بالله ګینه نه پوهې چې داسې کسان نه اهل خلک ولا ملګری کوي بینهم خياركم وقول عليه السلام الله الله من اتقوا الله هذا الله نو ویریږي في اصحابي پشاد صحابه او زما کې لا تتخذوهم غرضا تاسو دې منی سي په نشانه سره من بعدي چې ته چې کوم نه حقیقت او داس کې اقا نه خولې ته چې کوم دې یره خدا دروغ یره پلان کې دروغ ویلو دا خیانت پلان کې خیانت کړو یره دا پلان کې زبان درازونه دا چې سو بهتان اخلي او پاغې ته په ودا سي نه خېمه جوړه وخه ومن احبهم سوچ د صحابه سره محبت کوي فبحبین پیغمبر زما سره مینا ده احبهم زکه د صحابه سره مینا کوي ومن ابغضهم او سوچ د صحابه سره بغض ساتي فببغضی زما د بغض په وجبانی ابغضهم د دوی سره بغض ساتي ومن اذاهم او چې څوک د صحابه ته تکلیف ور کوي فقد اذانی تاکي سره د مال تکلیف راکو ومن آذانی چاچ مال تکلیف راکو فقد آذ الله تعالی د الله ته تکلیف ورکو ومن آذ الله تعالی سب الله ته تکلیف ورکی فیوشک ان قریب ان یاخذه الله بده ګور غریب کی ثم في مناقب كل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بیا په صفات د هر واحد د خلفاء اربعو کې والحسن والحسين وغيرهم من اکابر الصحابه کوم چې لوی صحابه رضي الله عنهم اجمعين احاديث صحيحه ودي اريو کی چې کوم د احاديث صحیحه راغلي دي ان شاء الله اوس په دروازې ته راورسېدې کنه دروازې ته راورسېدې او الله استقامت نصیب کو او عمر الله درکو نو آینده بچ کنده ورکوټه گیټ کولو کې او تبا وړي دورې تراشنی مشکات شریف مستقیل په دی باندې چې کنده کتاب المناقب مستقیل په دی باندې عنوان ذکر کوي کتاب المناقب د صحابه مناقب جلد ساری کې دا ذکر کوي او بیا چې دا غینه پسې مخ کې راشي نبی ار یو چې کم دی د صحابه مجموعه بخاری نه راوړل تر ار یو پورې دا غیر مناقب ذکر کوي البته د نور او ابو داود کې بیا فرق دی نور مناقب ذکر کوي ابو داود چې کنده یوازې مناقب نه ذکر هغه مراتب ذکر کوي هغه د عقاید په انداز باندې صحیح عقیده درخي فضیلت یو طرف ته خودي خود اهل سنت عقیده سره یوازې فضیلت د صدیق نه چې خسړې دی یوازې فضیلت د حضرت عمر نه خسړې دی دای په خپل ځای په مرتبه څنګه د زمون عقیده دا د صدیق فضیلت خدا چې کنده خلیفہ د رسول الله د بلا فصل الکرا خبر نبی عمر خلافت ابي بکر د صدیق خلافت یوازې فضیلت نه درخه نور حضرات اکثر صرف فضیل ذکر کوي نبی ابا ته چې کوم ده هغه پانی خبرې نو دی به الته وایو که استقامت دې نصیب نشو الله نه واړه سره چې غیر مستقیم شي څوک یو خواروان شي څوک بل خواروان شي دا د الله دین دی ښه شکر به ادا کړي نو الله به زیات درکړي شکر نه ادا کړي نو د دینه ویریږي اوس څه پیړه درکې شبه نه غوزا ته په مدرسه کې سګي ته اهل د مدرسې نه نن دیو باسي سبا دیو باسي مش پس دیو باسي دا ار یو ځان سره خطر ساته غوډه د الله په احسان ناسي نو که سپېړه درکړه چې کوم دی نو شکر وی شړلې جوړه او کنه شکر دې ست چې کوم دی او د الله احسان دې منو کې دې شي استقامت نصیب شي نو دې ار یو باندې فضایل دي وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات دا دوی په منځ کې چې جګړې راغلي دي او منځ کې اختلافات راغلي دي نو دا اختلافات چې په منبر کې نو څه بوته وي نو دې فرمایي ګور دا بکواس باندې کې او چې خامخا داسې علمي خبرې دا غي تذکرہ کې نو فله محامل او تعبیلات دا غي خپل محمدونه دي دا غي لپاره تعبیلات دي تعبیلات دا دي چې دا غوان په حق دي دا ټول صحابه په حق دي او دا اختلافات چې کوم پکې راغلي دا اجتهاد دي یو په دې لار باندې حق ته رسیږي بلې په دې لار باندې حق ته رسیږي
حق تاریخ کوشش کوي خدا یو دا لار بهتر د بل په دې اختلاف پیدا شوی فسبه متعن فيهم اوس خامخا یو سړی په دې په سیره دی بدی وي په دې کې تعال لګي نو بیا به وګورو دې سړی څه حیثیت دی نو ان کان کچری دا داسې وي چې بما يخالف الادله القطعيه هغه ځکه تعال لګي چې هغه خلاف دي د ادله قطعیونه نو په کفر بدا تعین دا صاحب دا کافر دی مثال کا قصب عائشہ حضرت عائشہ باندې تهمت لګي کم تهمت چې هغه وخت کې منافقین او د غیر د وجه نه بعضی کسان مسلمانان دوکه شي بیا الله د غیر صفای را ولېګل د دین بعد یو سړی تهمت خبره کوي نو د مطلقاً کافر دی ځکه چې د قران نه خلاف دی همدارنګه نفس صحبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د صدیق د دې انکار اون کفر دی اذ قال لصاحبه ملګرته د قران نه ثابت ده او کوم ټکی چې د دین علاوه دی مثال د دین علاوه د حضرت عائشه شان دی بل به عام صحابیه ده به چې د صحابو څخه حیثیت دی غشانه تا و الا او کچری داسې وی چې دا نسعا قطعا ثابت نه او بیا سوخه په بدعت او فسق به بدعت او فسق دی اوس یو لوی خبره د اهل سنت او د شیعاګانو په منځ کې هغه اختلاف د حضرت علی سره او د حضرت معاویه سره تیر شوی نو شیعاګانو دې خبره ته کافی زور ورکړی دی د حضرت معاویه خلاف او چې څو نه دی وس کې د دغه سره سره چې کوم دی د معاویه سره برابر غونډه کورنه دی بدنام نو دا یو مسله مې اسکه راغلی دا نو د دې متعلق د خبره کې خدل ته علامه لکتیس تللی نو دې فرمایي و بالجمله لم ينقل عن السلف المجتهدين خلاصه دا خبره دا چې نه نقل د اسلاف مجتهدین او د علماء صالحین او جواز اللعن على معاویه سے باندې دا خبره کمزوري ده معاویه سے د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی معاویه سے کاتب الوحی دی معاویه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صاحب المزبان چې سونه بالمانه براتل انتظام د معاویه پسر حضرت معاویه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملمنو چې کوم خدمت کړي دي او څنګه چې د صحبت حق ادا کړي دي ډېر اوچت دي وائل ابن حجر راغلی دی د حضرموت د ملک صاحب زوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره څه وخت تیر واپس تلو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل چې د میمن خالی خادم معاویه ورته وی ته سلام شي نو وایل چې کله په خسور دی حضرت معاویه سره پیدا روان دی او وایل کدا پته نشته چې دا سوې زسو عام سړی دی نو پیغمبر را سمل کړي کوم په دې سور نور باندې په دې سرو شګو سره چې کله معاویه پیدا روان دی او وایل په خسور دی چې دې شګو دې ګرمه تان کو نو ورته وی چې کوم دی او خدای دوه کسان اسی مړی شي زه دې ګرمه او دې شګو تان کړم نو ما ځان سره په دې خسور کړ هغه ورته وی ته دې قابل چې ته ما پسې کې نه خو نواب صاحب دا خپل غرور کې لا دی کنه ته دې قابل معاویه د وائل ابن حجر نه په سوچ چند باندې چوت ملک دی او نواب دی هغه څه پیږي ته د حضرموت ملک دی د مکه ملک دی خو هغه نه پیږي وی ته دې قابل چې ما سره کې اوس معاویه علیش ورې چا سره کړی دی نو چې بیا لږ مزلو شو ته خپې می وسوري تو خاصم کو خسوره دا پیزار دی مال راکه چې زما د خپې خو لګي پوره پټی شي دا شګي مخ پیس کوي هغه ته تا ته ګورو زما د پیزار کو کوله ته ګورا چې زه په یو خسوره ماته دی اوخي په دې سوري کې زه دام ځان د پر غنیمت وکړ چې زما د اوخي په سوري کې روان معاویه بیا غلش دغه چې چا ور سره کړی دی دا قبر کسینو کم اس کم خپل ځان اوخي ته ما پیژنې زه سوکې ما ته ما پیژنې غږ نه کوي سفر وش معاویه سب چې بیا کله امیر شو هغه زمانہ کې وایل بیا راغی چې چا ول پیزار نه ورکول معاویه د یوې خبرې تذکره نه کړ او هغه چې راغله اق شانت ول قدر پاسې د عزت او چې څنګه کوم د نبی کریم علیه السلام د ملمانو قدر کړ د معاویه دومره لوی چې کوم د فضایل دي
نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نوکان مبارک پرې کړ دا نوکان ځان سره ساتلی صادری چې کوم دی چاله ورکو د پسې غلې پاسه دا صادری ته نه واغستو ځان سره سنبال کړی کله چې د مرګ وخت قریب رااله بچی ته وی زما سره فسشتي نه خو د پیغمبر علیه السلام صادر می سنبال کړی دی او د نبی علیه السلام نوکان می ځان سره سنبال کړی دا نوکان وزما پسترګو کې دي او دې صادر کې باندې تاو معاویه د پیغمبر علیه السلام داسې عاشق صحابي دی چا ورته وی چې کوم دی په عراق کې یو سړی دی بالکل د نبی کریم علیه السلام شکل سره چې کوم دی هغه ته ورته مشابهت لري اړه یو کوته چې راشه دلته راوړل او چې کله هغه را نږدې شو معاویه بهر استقبال ته وته صرف چې د نبی علیه السلام سره مشابهت ده په صورت معاویه ډیر لوی سړی دی ګوره دا چې کوم دی زمونږه بعضی کسات اهل سنت د شیعاګانو نه کله تاثر اخر اخیخه ځکه مې درته وې چې دلته علامه لک شانتي خبره کمزوري کړې ده دلته هم کمزوري کړې ده مختصر کې خبره کمزوري کړې ده دا دواړه خبرې د انسان دی انسان دی چې کوم د خبره په خپل ځای علمیت او کله یو ځای کې یو سړی د چانه تاثر واخلي کنه لکه تاسو زموږ علماء دیوبند صوبه سرحد ګوري او اپا د پنجاب ګوري د پنجاب دیوبندیان سخت دي او د سرحد دیوبندیان پاسته دي وجه سره البته د پنجاب دیوبندیان څخه سخت دي چې مقابل کې بریلیان دي هغه سخت چي او دلته چې کله دیوبندیان پاسته چي ځکه ته بریلیان نشته دلته چې کنه وابیان او یا پنځپیریان او یا بل داخله دی واغله سخت تربیه کوي نو دیوبندیان به نرم چي ان دا حالات نو تاسو دې ام د حالاتونو چې کم دی لک خبره کمزوري کړی دا نو ځکه مې ته چې بازي خبرو باندې بنادو کوي معاویه ډیر وی سړی دی ښا نو په دې چې لعنت کوم تصور دی پیغمبر صحابي ورسره په مسلمان لعنت نشي ویل دا د پیغمبر صحابي دی نو بهر کیف دغه مخکې په نور نه دتل خو نفس دا خبره اوم کمزوري ده نو فرمایي دا چې علی معاویه واحزابه ذکر ان غایت امرهم انتهائی امر د دوی البغي بغاوت ده صرف باغی ده اول خروج علی امام حقا دا چې کوم د حضرت علی سیبو دا غنه بغاوت کړي دو اوم درست ویلې شي ورنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته مسلمان ویلې د صحیح بخاری کې بتا ترش حسن سبراله هاذا ابنی دا زما بچی دی دا سردار دی ان قریب چې الله بد دی په وجه باندې د دو جماعتونو فئتین من المسلمین دو جماعت د مسلمانانو په دې باندې یو ځای کوي فئتین من المسلمین هغه دو جماعت کوم یو د علی سیب جماعت دی بل د معاویه دوه د پیغمبر سوی فئتین من المسلمین پیغمبر ته مسلمان وي ټول جماعت ته مسلمان وي نو څنګه په لعنت وای خل کړه خبر انو زکه د چې د علامه خبر لګي غلطی نه دی خو لګي کمزوري خبرې کړې دا په خپل ځای چرته ویلي او فئتین من المسلمین دا بخاری کې دی دا په ابو داود سنن کې دی روایت لہذا دا دوه مسلمانان دي چې کوم د خروج علی امام هو لا یوجب اللعنه وانما اختلفوا في يزيد یزید کې اختلاف دی چې په د لعنت ویلې شي او کنه نو حاصل دا مسئله دار مخکې مسئله د لعنت زده یو لعنت دی په وصف عامه باندې دا په ارچا ویلې شي لعنت الله علی الكفار کافر باندې دا وصف دی لعنت الله علی المشرکین علی الكاذبین علی الفاسقین دا سي خلک دا لعنت ویلې شي یو دویم لعنت په هغه چا ویلې شي چې د مړ دی یقینا په کفر باندې یقینا په کفر مړ بیا په دې لعنت ویلې شي ابو جهل دی او بل دی چې کم جم دی انسان دی ولو چې کافر دی نو په لعنت نشي ویلې مسلمان خو پرې دا چې ولو کا کافر دی نو په لعنت نشي ویلې کې دې شي الله ته ایمان نصیب نه په جم دی باندې نه په مسلمان لعنت ویلې شي او نه په کافر ویلې شي او په صفت ویلې شي سره دا قانون دی اوس چې هر کله قانون زده شو مخکې چې د خبره کوي په یزید په شان باندې لعنت د یزید دا نشي ویلې چې ګینه دا کافر مړ دی پدې کې ځینې حضرات لکه علامه لک سخت لیدي او قاضي ثناء الله سخت لیدي نو دې سخت دی
ځکه چې تقریبا د کفر ته رسي. او قاضي ثناء الله مظهري کې چې کوم دی هغه سخت دی، هغه ته چې کوم دی کافر وي. خدا د جمهور عقیده نه خود خلاصه د ذکر کوي. ارنګ چې کوم دی امام غزالی احیا کې ذکر کوي لعنت به نه وایي. وجه دا چې زیات نقصان هغه دا چې کوم جنگ شوه دی د کربلا، نو دی به څه خبره وکړي دا چې د اورډر کړی دی د نبی کریم علیه السلام نو سه قتل شوی دی، د اهل بیت به حرمتي شوی ده. دا تمام خبري ثابت نه دي. دا تمام خبري ثابت نه دي. مخکې به دا ثابتول غواړي کنه. آیا یزید چې کوم د اورډر کړی چې تاسو حسین صاحب شهید کړئ دا اورډر نه ده ثابت. اوس یو سړی را روان دی ستا حکومت کې چې کوم دی ستانه حکومت برخه علي لازمي خبر دی چې به دغه مخه نیسي، ورشه مخه ونیسه او داخله گرفتار کړه. تمام دا طریقې او دا قتل اورډر نه دی شوی. قتل چې کوم دی بیا بل چا کړی دی، بیا ته دغه تاریخ وګوري. نور رشي کته آیات الحیوان د میری په خا کې وګوره. د میری چې کوم دی په خا چې کوم دی وضاحت کې خلیفہ کې به دا ټکي ویل چې کله حسین صاحب شهید شو دته چې کوم دی دا حالت را ورسېدل، نو د خپل کمانډ تاسو خو ما نه ویلي چې تاسو دا قتل وي. دا قتل اورډر خو ما نه درکړی. نخکاره پته لګي چې د قتل اورډر نه دی ورکړی. نو ته خلانت پدې وای چې د قتل اورډر کړی نه دی. ای ما تاسو ته نه ویلي چې تاسو دا قتل وي. دا خبره خو دې نه په اسانه کې دی شو. بیا چې کله حسین صاحب چې کوم دی غیر شو نو هغه درې درخواست کړي. ما ډایرکټ یزید سره ملاو کړ. حسین ته پته و چې زه دوم یزید سره ملاو شم، یزید ما نه قتلېږي هیڅ سمراته نه وي. ما هغه سره ملاو کړ، هغه نه پرېښود. خدویم چې کده ما ته واپس لار راکړي چې مدینه ته لاړ شم، نه پرېښود. دریم چې کوم دی دا نه منظور ما ته لار راکړي زه به سرحد ته وځم کافرانو سره به جنګېږم بس هلته به شهید شم. دیم لره منه دا یوه خبره چې کوم دی نه یزید ته رسېدلې ده چې کوم دی او نه د یزید په مشورې وي. دا ټول چې کوم دی هغه ځای کې چې کوم دا منافقانو دا دعوې کوي. یوه خبره یې ونه ومنله. بالاخر چې کوم دی هغه شهید شو. کله چې ماشومان راوستلی شول نو یزید ورته ویل تاسو ته خو ما نه ویلي چې تاسو دا قتلوئ. بیا خو کار شوی. بیا چې دا حسین صاحب بچي دي او د حسن صاحب بچي دي غونډ دی په خپل کور کې ځان سره ساتل. په خپل کور کې ځان سره ساتل په خپله به وله انتظام کوو. که د سره دشمني وي بدې شول نو بیا په کور کې دشمن ساتو. بیا ورته وی زما سره خوشحالي څه چې شوي هغه شوي دي. زما سره خوشحالي تاسو چې څه غواړئ تاسو ته میلاویږي دلته ما سره اوسېږئ. او که واپس مدینې ته ځئ هم ستاسو بچو ماشومانو ته موږ واپس مدینې ته ځو. صحابه ملګري سره دا مدینې ته ورسول. واپس مدینه ته روغ رمټ ورسول او مدینه کې خپل کور ته ورسول چې څنګه تاسو خوشاله. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیت به حرمتي مقصود وې نو بیا د ماشومان په خپل کور کې ولې ساتل؟ بیا د دوی به حرمتي ولې نه کوله؟ دوی به حرمتي نه ده شوي او نه چې کوم دیوله به خپل کور کې ساتلې دي. بیا ورته ستاسو خو خدمه سوسېږي او واپس مدینه ته ځي. دې مدینه ته دا چې کوم دی خوارج يهوديان بیوقوف خلق هغه د صحابه مینس کې دا خبري تفریقی اچولي. بهر کیف هر کله چې تا ته پوزیشن معلوم شو نو ته په یزید باندې څنګه لعنت وایي؟ باقي وړاندې شرابي څکلي دي بل څه دا ثبوت مشکوک دی. بالفرض شرابي مسکل ولې نور نه دي کړي. نور حضراتونه داسې راغلي. ولید ابن عقبه سو کرت حضرت عثمان چې کوم دی په درو والے سو کرتی په دلو والے د په شرابو باندې نورې په دې کافر شو. نو دا ټولې خبرې اول مشکوک بالفرض وشي نو ګناهګار دا ویل چې سخترین ګناهګار دی، سخترین مجرم دی. ځکه دې غونډو کارونو ته موږ جرم وایو خو خبره د کفر د کافر وته نه خجي. نو دې فرمایي چې کوم دی وإنما يختلف في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي اللعن عليه عام حضرت تقى مسألة فدب العنت نوعي ولا على الحجاج أغمزاري مذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المصلين هذا منزجزار ومن كان من أهل القبلة وما نقل من النبي صلى الله عليه وسلم من اللعن
اشکال دا پیدا شو پیغمبر علیہ السلام بعض کسان خلانت ویلې من اهل القبله فلما انه يعلم پیغمبر ته پته احوال د خلکو ما لا يعلم غيره چې بل ته دا پته نه و وبعضهم وبعض حضرات اطلق اللعن عليه دی لعنت په یزید وی لما انه كفرا د کفر وجه څه ذکر کی حين امر بقتل الحسين دای وجه د کفر دا کوم ځای کې امر کړي واتفقوا على جواز اللعن على من قتله چې چا قتل کړي په غیر لعنت وی یزید نه قتل کړي او امر به یزید امر نه کړي او اجازه هغه ته اجازه نه کړي ورزيه به راضي پینو نقصان کې لعنت وای دا خو د خپل چې کوم خبري تفل ده فرمي والحق ان رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وقد يزيد حاصل واهانه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تواتر معناه شيغان تواتر ترسول ده وان كان تفاصيل هذه احاديث فنحن لا نتوقف في شانه من دغه پر شان کې توقف نکو بل به ایمان دغه په ایمان کې وي د ایمان نه مطلب دی لعنت الله عليه وعلى انصاره واعوان ارګه دا خبر ودې به چې کوم ده خو غزا راکړي سبحان الله